د جما دپاره عربی کې خپل الفاظ دي، وقاع، مس، مسیس، تمس، مباشرت، دا الفاظ دي. بنا دا د جما دپاره لفظ نه دی. د حدیث نه د انکار دپاره د حدیث معنی غلطی او عوامو ته غلطه معنی ورکوي. وبنا بها وی د دین مراد دا دی چې وتی وکړه او کورواله وکړه، حالانکه دا بالکل غلطه ده. وبنا بها لفظ بنا دا چا ویلی دی؟ یو لغت وښیه چې هغه ویلي چې بنا دا په جما کې او په وتی کې نص دی. هیڅ چا دا نه دی ویلی. دا د جما نه کنایه کیدی شي، لیکن دا صریح لفظ بنا دا په وتی او مباشرت کې صریح نه دی. اور دا قاعده ده چې د بنا معنی کله لغت والا خلوت کړی دی، لکه القاموس الوحید د اردو والا استاد د دارالعلوم دیوبند لیکلی دی. هلته کې هم د بنا بها معنی کوي خلوت کول، یوازې والی کېدل. هلته هم کوروالی معنی نه ده کړې. نو دا قاعده ده چې هر جما مستلزم خلوت لره ده او هر خلوت مستلزم نه ده جما لره. دا قاعده ده. وبنا بها عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د شپږو یا د 7 کالو په عمر کې پیغمبر علیه السلام زما سره نکاح وشوه، او د 9 کالو په عمر کې زما رخصتي وشوه او زما واده وشو. بس دا نور د دې فحش او ګنده ذهنونو ګنده تعبیرات او ګنده ترجمې دي چې عوام په گمراه کوي. القاموس الوحید د اردو لغت دی. دا منکرین حدیث چې څومره دي دا ټول کرسو کې ناست دي او تاویږي را تاویږي، علم سره د دې کار نشته. پروفیسر او 18 عمر والا راجمع شوي دي. نو د اردو لغت دپاره خو ځان وکړه او دې باندې خو پروفیسران پوهېږي چې وبنا بها معنی څه ده؟ خلوت کول، یوازې والی کېدل. او دکه معنی یا د دې نه بدله معنی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کړی دا، اور مرقات المفاتیح کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کړی دا. ای زفها وعده کړه د 9 کالو په عمر کې. اوس دې کې د وتی ټکی کم ځای دی، خدا وتی او دا ګنده توپ د مزغو کې پروت دی. اوس د مزغو دا ګنده خوی دی، دا ګنده او دا پلیت نظر دی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته متوجه کې او هغه پاکي بیبي په حق کې هغه خبرې کې کستا لور خور او مور بارکه سوګدا وي چې واده وکړو نو وتی وسره کله کړه وا کوټې ته کله دم نکړه ته د خپل خزي او د خپل مور بارکه دا ټکی نه برداشت کې. د عائشہ به بارکه د لفظ بنا بها یا بنا بی د دې لفظونو د وجنا دومره غلط تعبیرات ته ولېږي چې وتی او کوروالی د پاره ټکی استعمالي. اور دامیات ساده ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلي دي، وی د عربو مشهوره مقوله ده چې کله واده وشي نو اعرس یا عرس علی واده وکړو نو دا کله وی هغه وی اذا بني على زوجته یا اذا بنا على زوجته. چې واده وکړي شي یا واده وکړي یو سړی نو خلک څه وایي؟ وایي بنا یې وکړه. نو بنا رخصتې ته وایي، بنا واده ته وایي، بنا خلوت ته وایي، بنا وتی او کوروالی دپاره صریح نه دی، نس نه دی په وتی کې. او دا م یاد ساته که په هر ځای کې بنا په معنی د وتی سره راځي نو بیا به د دې حدیث څه معنی کوي؟ ربیه رضی الله تعالی عنها خپله واقع بیانوي. هغه وایي چې کله زه واده شوم نو پیغمبر علیه السلام بارکه فرمایي فدخل حین بنی علی، وی هغه ټایم داخل شو زمونږ کور ته حین بنی علی، کوم وخت چې په ما بنا کولی شوه. نو العیاذ بالله ولې د وتی په ټایم کې او د کوروالی په ټایم کې په نبي علیه السلام داخل شو. عقل هم څه شی دی، دا مازغه هم څه شی دی،
علم هم څه شی دی ولې د جهالت دومره په بره درجې کې ځای چې څوک مو مولانو کې هم بیا شمار نه کړي یا بنا بها معنی د واده کول دا بالکل بے بنیاده خبره ده او کچرته عرض د بنا نه مراد کوروالی شي نبی علیہ السلام خود عائشہ بے خدام فرمائی بنا بی فی شوال ما سره په شوال کې بنا وکړه کوروالی وکولي کنه بنا بی زما رخصتی په شوال کې وشوه زما واده ما سره په شوال کې واده وکړو دلته کې هم د بنا معنی ده کورواله نه دی بلکې د بنا بی معنی ده رخصتی اور دغه رنګه واده دغه سي بل حدیث کې راځي ويجبنا عليه بصفيه 3 ايام نو ولې درې ورځې د پاره صفیه سره جما کړي وکړه واده کړه دغه ته بل یوبنا سمانه کیږي دا د جهالت خبرې دي منکرین حدیث الاول علم پکار دی بیا عربیت سره لږ تعلق او واسطه پکار دي ان شاء الله د دې گمراهی او د ذهن د اشکالات به ختم شي لیکن اخو تی صرف د کرسو تاویدون کې مولان علم سره کار شته دی نه او چې حدیث وویني که سم احتمال پکې وي هم خو بیا هم د هغې د فساد معنا طرف ته ځي د حدیث د تطبیق سره کار نشته ولې غواړي چې د رسول الله مبارک د احادیث بدنام کی او قرآن صرف خلق د خپل عقل یو محور وګرځي د فهم سلف سره چې د قرآن وي هیڅ شی پاتې نشي او دا مې یاد ساته د جما دپاره عربی کې خپل الفاظ دي وقاع مس مسیس تمس مباشرت دا الفاظ دی بنا دا د جما دپاره لفظ نه دی بالفرض والمحال کچرته کې د بنا نه کوروالی مراد هم شي بیا هم څه استبعاد نشته ځکه امام ترمذي رحمت الله علیه د عایشې به خپل قول ذکر کړی هغه فرمایي اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امرأة کله چې ښځه د 9 کالو شي نو دا بالغ وي یا دا چې کم از کم دا ښځه وي او چې کله ښځه وي نو دې سره د نکاح متعلق تمام معاملات صحیح وي او ابن بطال رحمه الله علیه ذکر کړي دي چې د وتی او د کوروالی دپاره بلوغت شرط نه دی صلاحیت د جماع شرط دی نو به هر حال بنا بی معنی دا ده چې واده وکړو ما سره رخصتي وکړه زما لیکن دا کم فحش معنی چې د منکرین حدیث علی د دې دلته بالکل څه ثبوت نشته اور بالکل د چا دا مراد درې اغستې دا د دې د ذهنونو خپله ګندګي